خپل ځوانانو ته وایم چې تاسو تم بعضې خلک به درته نورې ډېرې وعدې کوي او د 1 کروڑ 2 کروڑ خو ډېر خلکو وعدې کړې وې خو د هغې نه څه جوړه نه شوه. مونږ تاسو سره لوس کوو چې تاسو ته به روزګار چې دی هغه قومي وطن پارټي به راکوي، ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا به راکوي. عزتمندو مخکې هم که موږ وګورو نو دلته کې که بجلي خوره شوې ده دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا کارنامه ده. دلته کې که سړکونه جوړ شوي دي دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا کارنامه ده. دلته کې که سکولونه جوړ شوي دي دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا کارنامه ده. دلته کې که هسپتالونه جوړ شوي دي دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا کارنامه ده. او انشاءالله دا هم سره واده کوو چې ډېر ژر به تاسو د سوی ګیس خوشخبري به مو وارئ چې هغه هم دلته کې رارسي به او د هغې فایده زمونږ میندو خویندو ته به زیاته رسي. زه په دې موقع باندې ټولو ملګرو ته مې دا درخواست دی چې دا یو څو ورځې دي دا د کار ورځې دي چې په دې کې تاسو راپاسئ، تاسو همت وکړئ. انشاءالله د 9 تاریخ نه بیا قومي وطن پارټۍ مشران به ستاسو خدمت شروع کوي به او انشاءالله ستاسو د علاقې مسایل به حل کوو به. زه هغې ملګرو چې چا په دې شمولیت کې یو کردار ادا کړی د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم. ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې یخنۍ کې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له هم دا موقع راکړه چې دلته کې راشو تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. دا لږ ساعت راتګ چې دی دا په ډېر څه منظوره وی. زما دا تاسو نه درخواست دی چې راپاسئ او اوس وګرځئ کور په کور کوڅه په کوڅه او د 8 تاریخ پورې تاسو خپل جدوجهد وکړئ. انشاءالله کامیابي به تاسو ته میلاویږي به، کامیابي به قومي وطن پارټي ته به میلاویږي به. یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. ډېره مهرباني، ډېره مننه.